بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة المسافر. امونی سے مخ کی بیان د سجدہ تلاوت وشو. مناسبت بار ادنا مناسبتم کافی کا نغی کی وی باغی کی وقت کی رخصتی کنه چې کله یو مجلس وی یو آیات وی بار بار ولولی رخصتی درته یو سجده وکا او سفر کی رخصت ده دیو جنغی بس ذکر کئی. صلاة المسافر کی اضافت د فعل شوه فاعل تا صلاة د مسافر یا اضافت د شیخ پل شرط شوه ده صلاة چې دو رکعات بکی څلور رباعی په دې شرط چې مسافری داغه خبره ده. مسافر چې ده کنه د باب مفعلین د سافر یسافرو او باب مفعله چې ان تكون بين اثنين والاصل في المفاعله ان تكون بين اثنين دو کسانو په منځ کې به مقابله وي مفاعله سفر به دو کسانو منځ کې دلته خو سفر کوون کې یو د دې سره څه وینمه سفر عام تور ځان له څوک دې دو کسانی لغت کې کشف تویل کېږي مسافر باندې مرڅ کولاویږي فسر او سفر دوه یو معنی ده. فسر تفسیر مفسر او سفر کشف تویل کېږي. اصطلاحي تعریف قطع مسافة تتغير به الاحکام دمر مسافت توی کې چې هغه سره احکام بدل شي ان شاء الله او به وایو دا تقریبا 78 کیلومتر جوړیږي 48 میله. اب حس د باب 15 دی اول نمبر تعریف د سفر کوي یعنی هغه سفر چې هغه سره احکامو کې تغییر راځي. السفر الذي يتغير به الاحکام هو د ځنه تعریف شروع شو چې انسان د یو ځای قصد وکي التورزي او د دو کم ځای نه چروانيږي والمقصد کم ځای ته رسیږي درې ورځې فاصله وي 78 کیلومتر دی تعریف شو. وهو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام. خجي اوله خبره لفظ د قصد ذکر کړلو ارادي او عزم ته ویل کیږي. نو کې اوسړه ټول دنیا کې ګرځي او د سفر قصد نه کړي نو پر منځ وکي قصد کې ضروری دی. خجي همدغه شان تابع او مدبوع کې د تابع قصد نه د مدبوع قصد اعتبار دی. او به وي 3 ايام بسير الابل ومشي الاقدام هغه د اوخانو مزل چې قافله کې رواني ها یو برید وي خد احوال وړي هغه تیز یې غم نه یادي قافله کې چې سلو رواني عام د انسانانو د مزل موافق رواني ایا مشي د اقدام مراد ده. او به درې ورځې مزل توجه جي ځان لک په دې پوهه کې به خپل خبرې لرازو کم زنه سړی زی او کم زی مقصد دی دوړو مینس کې فاصله به درې ورځو مزلي نه د حنافو زړو کتابونو کې مثلا دغه شان د موتونو کې به صاحب د فضل القدیر لیکي چې نهارن مراد د لیالي نه د ورځې مزل د درې ورځو کې هم د ورځې مزل کوي او به ورځو کې چې کومې ټولو کې وړو کې ورځې د هغې مزل مراد دی. او به صحیح دا ده چې نصار نه تر زواله پورې مزل مراد دی. نصار نه تر زواله پورې مزل مراد دی دا د یو ورځې دی او وړو کې ورځ وي او د ورځې وي او د درې ورځې تیری شي د درې ورځې نصار نه زواله پورې څومره مزل وکړو دا یې ویسه شوله دوی سي دومره نور زیو بس او ستا مقصد پورې ته بل سفر مونږ کې تاسو ورسېدلې اوس موږ متأخرینو فرسخونو سره د دې تعین کړی دی په کې اختلاف دی څومره مقدار سړی چې زینو دا بر سفر مونږ کې څومره مقدار پکار دی. نو 15 فرسخ هم راغله یو 14 فرسخ هم راغله 13 فرسخ هم راغله یوش فرسخ هم راغله اور پسې وره یو فرسخ کې 3 میلې نو 15 فرسخ 15
15 3 45 میله به جوړ شي 14 فرسخه 16 3 48 او 18 فرسخه 18 3 54 جوړیږي کنه 54 او که 21 شي نو 16 21 ضرب 3 63 میله بشي توجه جی دا څلور رای شولې مې مسله دا ده چې میل معلوم وي کیلومتر معلومو څنګه به معلومو او که کیلومتر معلوم وي میل به څنګه معلومو نو موږ ته قاعده مخکې وبره ویلې و نو که موږ د میل معلوم وي شاله کب دې جنواله پلان کې پورې مثلا 48 میل ده اوس کیلومتر معلومو داسې بکو چې اصل کې د میل او د کیلومتر په منځ کې د 8 او 5 نسبت دی ښا د 8 کیلومتر لږ څه د پاسه دا 15 میله جوړیږي 15 میله لږ څه د پاسه 8 کیلومتر جوړیږي خلک ته کسر وباسي نو داسې وکړو میل لا معلوم دی کیلومتر معلومو څو میله دی مثلا 50 میل دی نو 5 کې بوله ضرب ورکو 8 کې وایم میل معلوم دی کنه نو په 8 کې بازار ورکو واپس په 5 تقسیم کو موږ ته کیلومتر معلوم شي او که کیلومتر معلوم دی میل معلومه نو به په 5 کې ضرب ورکو په 8 به تقسیم کو الکه 80 کیلومتر دی نو په 5 کې به ضرب ورکی او به واپس په 8 باندې تقسیم کا نو کده سیمن وکو نو د 48 میله نه 78 کیلومتر جوړیږي عام طور زمون متأخرین فقهاو 14 فرسخه باندې فتوا ورکړې ده 48 میل 78 کیلومتر جوړیږي او کله نور حساب کې نه به زیاتیږي ها 82 ترسي ازینی او ځینې پسې به مخکې ورځه سونم پسې وړي راځي والله څه شک شوبه ده برحال 3 ایام که چا په یو ورځ کې تیز مزل وکړو خو د 3 ورځو مزل هم سفر به په یو غنټه کې وکړو په یو 15 منټه کې وکړو جاز دی هم څه به سفر به ښه ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء ابو مزل نه دی معتبر څه مطلب مسله دا ده چې په وچه باندې زی 3 ورځو کې راسي په وبو کې زی یو ورځ کې راسي هغه اعتبار نشته دی به چې به وبو باندې زی نو دا زی لند دی نو که په وچه په 3 او 4 کې راسي لند زی مثبت سفر نه کې دا څنګه ده صحیح دا چې ته په کوم لار باندې زی د قلار له اعتبار وي زی کلر دی او کلند دی خو په کوم لار باندې زی که په دغه لار سره 78 کیلومتر جوړېدل ته سفر کې او قبل لنډ لار د چاغي کې مثلا 50 کیلومتر جوړیږي کپاغه ته به مقیم یل ته چور رسیدي لار کې به مقیم حسابيږي کنه ونه رسیدي مولانا دي لیکلي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وانما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله حتى لو كان موضع له طريقان احدهما في الماء وهي تقطع في 3 ايام اذا كانت الرياح مستويه او ديما بوچماني وهي تقطع في يومين دوچه غد ورزي بو غد ورزي وا فانه اذا ذهب في طريق الماء كبوغي كزي قصر بكي او كبر كزي قصر بونه کوي بر هر دویمه مسله پکې هم دی عنوان کې لیکل شوی لاندې که مسافت د 3 ورځې چا په یو ورځ کې 1 غنټه کې ته کو هم سفر وي او درېما ا د امام صاحب قول له وخت ما ویلو لارې له اعتبار دی غجي دویمه مسله په عنوان کې حکم السفر وجوب القصر سفر حکم دا قصر وجوب د قصر د زمنګ د حناف مسلک دا دی چې سفر کې 2 رکعات کول لازم دي کا څلور نشي کولای کني ګناګاری کې
کچا د 2 بجې باندې 4 رکعات وکړه او 2 رکعاتونه پسې قاعده کړې و نو قاعده اخیره ده هغه ادا شوې ده صرف تاخير په سلام کړه له 2 رکعات پسې مرګري کړي سجده سهو به واجبېږي او دا کاری مکروه تحریمی دی قصدا نه کوي پکار د چې واد دوباره وکي رسې به نظم د حنا په مسلک هغه وجوب قصر دی اختیار نه دی لکه روزه کې چې صبر کې روزه کې نسی کې نه نسی دی کې بصبر کې وجوب حکم دی یو دا چې حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي دا د الله د طرفه صدقه ده فقبلوا صدقته د الله صدقه قبول کړئ یو ته صدقه ویلې ده او دیم په کې امر حکم را امر راغلی فقبلوا رسې به او بلب کی وقاعده ده تاسو ته مخکې مونږ ویلي مکذین کې می کله چې دوه شي نه دیو جنس نه وی او کم وی بل زیت وی ولته اختیار نه کم چې عقل یا متعینی کنه پوه نه شوی 2 رکعات 3 رکعات یو جنس نه دی اختیار دی کې نه کم چې عقلی او کم د غیر اسانی اق متعینی به ها کدواړه برابرۍ به اختیار وی یا جنسونه بدلی به هم څه وي اختیار وي دا د عظمت او رخصت د اصول فقه خبره ده ان شاء الله موقوه کوي حجي وسره وجوب قصر د بار دوه قید لګي یو وفرض المسافر فرض یادوکا او دویم قید د تاریخ ګلو شوی دی هم د څنګه کرن پکې ورور راځي انا مروشن ټیپ تا وو وفرض المسافر عندنا في كل صلاه دویم قید رباعی مون زیاده اول قید فرض سنن وبته حکم وی اول حکم دار چې د سنتونه په سفر کې نفل جوړیږي تاکید ته ختم شي سنتم نفل خو تاکید بګیوي نو چې کله سفر کې شي تاکید ته ختم شي نفل دی جوړ شي نتا ته اختیار دی کوي کني کې نو کوم قوي کوله بهتر دی عادت باندې خرابيږي او به رباعي زکه که 2 رکعات فرض منځ لکه د ساریا 3 رکعات او د ماخام به بګي قصر مسل نشتا ركعتان ولا تجوز له زيادة عليهما فإن صلى 4 وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزاته ركعتان عن فرضه او دا کوم اخري وکړه دا به نفل شي او که څلورې وکړه او دویم رکعت نه بس قاعده نه د کړي بالکل به خو فرض ورې خېلې به نه کیږي مونږ وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد في ركعتين أولين بطلت صلاته ولي دا قاعده ده چې نفل کته خلق د فرض سره بغیر د پوره کولو د ارکانو د فرضونه فرض باطلیږي نفل خلط کول د فرض سره بغیر د تکمیل د ارکانو د فرضونه د سره څه باطلیږي فرض دلته خو قاعده پاتې وو تا نفل سره خلط کړو هجی درېمه مسله ابتدا د سفر او انتها د سفر مسله د من خرج مسافرا صلى ركعتين کله به 2 رکعات کوي ابتدایي سفر اذا فارق بيوت المصر کله چې د مصر د کورونو نه جدا شي او دغه شان به سفر کې وی کم ځای له چیزي کال ته 15 ورځې کړه دي نبی به الته مقیم وی کني هلته مسافر وي راځي اوله مسله دا ده چې د خپل علاقې د مصر ویلې مصر دا غیر اتفاقی دی که خار یو کله وی ته سفر کې نستا کوم علاقه د غي د آبادی نه بار شي د غي د آبادی نه بار شي څه مطلب د ځان په لګ وای کوي اصل کې زمونږ د امام سے برای دا ده چې مبتلا به دا محسوسه کی چې علاقه نه بار شو بس دا مسافر شو ولا خبره ګرانه د خلق دین پیږي نبی زمون فقهاو ذکر کړی دي چې د خار یا د کلی کم د مضافات دي د ضرورت شي نه دي ضرورت زین دي ګن من بګیر شي نو کده غزین ته ورسېدل او د غزین ور سره بيخي جنگیدلی و نږدېو نو تر دې پورې په کلی کې چې د دینه بار شوبې و مسافرین
هم خلونه رسیدلی دا کوم آبادی چې ده د دې آبادی کوم غیر آباد زین سره تعلق دی کدا غیر آباد زین آبادی ته نږدې څومره نږدې تقریبا 160 خوشا میټره یو وار د لیندې وار چې ده کنه دا تقریبا 160 خوشا میټره جوړیږي کا دومره نږدې و به چې دا غینه بار شته په سفر کې کیږي او کنه د دین لري نبی د خپل آبادی نه چې بار شي مسافر حکم وي اصل کې جمعې منځ کې اختر منځ کې مضافات چی کنه اوله د خار حکم وي جمعې منځ به لازمي اختر منځ به لازمي خروج سفر کې به دا قصه نه ده نن سبا دا ډېر ګران مسله جوړه شوې انتهایی ګرانه چې به موږ اوس کم زمونږ علاقه ده چې موږ د هغې نه بار شو نو موږ وایي موږ مسافر شو لکه ځای په ځای و کورونه دي او جنګېدلي دي په دې ښار کې نه کلو کې دا لوبه ده رسېږي فتاوی عثماني کې داسې لیکلي دي چې کوم د دې حدود مقررونکي کمیټې ده هغو کوم حدونه مقرر کړي هغې له به اعتبار وي حکومت د پېښور کې زمونږ په طرف باندې ناګمان مقرر کړی دی او داسې سپینه وله مقرره کړې ده سپینه وله ده که څه ورته وایي وچه وله ده که څه ده ها کږه وله ورته وایي کوم ځای همدغه ځای ده ښه کږه وله سپینه وړی سپینه وړی چې ده ښځه بهرحال دغه کږه وله چې ده دغه ده او داسې ترناپارم مقرر کړی نو ښار په سایډ باندې او داسې د باړې په سایډ باندې هم یو ځای مقرر کړی دی هغه نوم باندې هېر شو خو که دغه شان شي بیا خو زموږ د علاقې خلک هم مسافر نه دي ځکه موږ ښاره پورې چې رسو بس 30 کیلومتره جوړېږي رنګ روډه پورې ناګمانه پورې اوس موږ 70 هم نه جوړېږي 75 همدا داسې مزېدار نه ښکاري ښه عرف کې خلکو سوچ احساساتو د خلکو کې خار ناګمانه پورې ته خلک بې خبر نه وایي او نه ته ناپارم او نه دغه کږې ولي ته وایي خیر هم دی که نه دی نبی بل کتاب کې ما وکتل هغو بله خبره کړې وه دا کوم بوډونه چې حکومت مقرر کړي دا لیکلي بې کړي دومره کیلومیټره دومره دا د کوم ځای نه حساب یقل اعتبار دی دا چې اوس سمو خوري اوس پېښور ته چې رنګ روډ ته رادننه کېږي دقه ځای پورې دا تعداد دي کړی مردان نه پېښور پورې دومره کیلومیټر دي دا کوم ځای پورې دا د ناګمانه پورې نه یادوي یا تر ناپارمه پورې بلکې دا تر رنګ روډه پورې یادوي او کوړي نه پېښور ته څومره کیلومیټر دي دا رنګ روډه پورې یادوي زموږ ځای نه پېښور ته څومره دي رنګ روډه پورې یادوي نو دا خبره لږ سمو خوري دا ښه لګي که رسئ په دې باندې خو عام زموږ عامه فقهاو رایې دا ده چې عرف کې خلکو یوه علاقه د بلې نه بېله حسابوله نو کومه علاقه کې چې دی د دې نه چې هغه بېلې علاقې ته ووتلو بس سفر کې شو او واپسۍ کې چې هغه بېلې علاقې ته راورسېدلو لا په سفر کې دی تر څو پورې کوم مقصدي علاقې د هغې ته نه راغلی رسئ بي بهرحال دا مسله مشکله ده لږه نه ډېره مشکله ده که ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الاقامه کم ځای ته چې ځي هلته به د اقامت نیت کوي هله به مقیم جوړېږي هغې لپاره خپله دوی درې شرایط ذکر کړي اول کم ځای له چې ځي هلته به د اقامت نیت کوي دویم هغه به محل اقامت وي هلته به اوسېدل ممکن وي او دریم 15 ورځې یا دې نه زیات نیت به کړی نو که یو ځای له لاړې اقامت نیت یې نشته نو کار څومره وخت پکې تېری دا به مسافر وي او دویم نمبر یو ځای له لاړې هلته اوسېدو امکان نشته دشته ده یا مسلمانان مجاهدین دارالحرب ته لاړه خو واپس راځي نو هلته کار څومره نیت کوي مسافر وي او یا نیت هم کړی دی د اقامت خو 15 ورځو نه کم دی بیا به هم څه وي مسافر وي وروسته به انشاءالله راشي
مقیم جوړېدو لپاره 15 شرایط ذکر کړي دي به خیر وایو في بلدة 15 يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام فإن والإقامة أقل من ذلك لم يتم شرط ثالثنا اعتراض وكللو شرط أولنا احتراز ومن دخل بيتا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين إذا خبرهم كلي وكنا هم دغشان شرط ثانينا احتراز وإذا دخل العسكر في أرض الحرب فنوى الإقامة 15 يوما لم يتموا الصلاة هكذا دي ونيت لا اعتبار نشتري زيد وسيدون دي بہرحال واپس نیت تلال شي نیت کی نیت د اصل له اعتبار د یادې ساتي کا نیت د تبع لنا البته تبع د اصل د نیت علم وی نو که اصل د اقامت نیت کړي او تبع ته علم نو مقیم منځ باندې کوي او درېمه مسله کې اوسره په منځ کې ولاړو د اقامت نیت یو کو بنزل سورزو یا د زیتو د سيزه کې چلتا اخارو غټ کلو وړو کې کلو سیدو زیو نو منځ کې نیت تو کوس بچ کوي نو ادا چې راکنه ادا او قضا کې دا فرق دی چې قضا متغیر په تغییر راتلو سره متغیر کیږي نو ادا په تغییر راتلو سره متغیر کیږي نو 2 رکعات نه بسرور کوي قضان لو که مقتدی او که مسبوق او که مدرک برحال درې ورځې مونږ ویلي دا درې ورځې د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ثابت دي او قاعده ده والاثر في المقدرات كالخبر اثر د صحابه په تقدیراتو کې دا سیله کا خبر اذا الراي وبل قاعده ده راي چې دا لا يهتدي اليه تقدیرات ترای نه رسیږي دا پرای نه معلومیږي نو صحابه خود دروغ وای نه معلومیږي نه دروغ وای نه نو معلومیږي چې نبی له سامنے ولیدلې دي تاسو رسې بلی قصې بګی دي کا اقتداء د مسافر بالمقيم واقصي مسله دا د مولوی صاحب تاسو متوجه شئ څلور مسلې به جوړې کړي مقیم اقتداء مسافر بس کوي ادا کی کہ قضا کی سیدہ کا مقیم اقتداء کے مسافر بس ادا کی مسافر بسلام واړی مقیم خپل 2 رکعات پورا کوي او که قضا کی نو مسافر بسلام واړی مقیم خپل 2 رکعات پورا کوي مسافر نم قضا شوی مقیم نم قضا شوی دا یادو پوه شي به 2 صورتا او مسافر اقتداء کوي مقیم بس ادا کی سیدہ بلکہ ادا کی حکم دار چې مسافر مقیم بس اقتداء کوي دا په حکم دا د مقیم په حکم کې شو پوره منځ اقتداء وکړي پس به 2 رکعات سلام علی د لیوانه دی پوهه کوي پوره منځ به کې امام دی مقیم دی څلورم مسافر اقتداء کوي منتقدا شوی دی امام مقیم دی خو هم قضا کوي دواړه څه کوي دا وایي کنه مسافر مقتدی دی منتقدا شوی دی او امام چې دی هغه مقیم دی مقیم هغه قضا کوي دواړه قضا کوي به مونږ کیږي اقتداء به نه سي کیږي ولی مسافر باندې تغییر موجود شو نغه تغییر نه بس قضا کې خو به تغییر نه راځي کنه ادا نه خبره قضا تراله نو دستسی وای دا سفر نه خبره شاته ولا مسافر نه چې مونږ قضا شو 2 رکعات ته قضا شوی نو کوي بچو هم دو بکی ادا کې تغییر راتلی شي قضا کې تغییر نه راځي نو کوس ارنګ امام بس مونږ کوي 2 بکی 2 بکی کسې مونږ ویلو پوه شولې بګنه نو مقیم څلور کوي مسافر ام قضا کې نه خو بدو کې دا 2 رکعات نه بس قاعده فرض ده د مسافر غا واجب د مسافر غا فرض ده او امام چې کوم دی دا اوله قاعده ده واجب ده نه دی کې خو د مفترض خلف المتنفل یا واجب خبر را نه خو نه کی
ورسېدلې به دا څو غره واذا دخل المسافر في صلاه المقيم مع بقاء الوقت فوقت باقي اداء اتم الصلاه وان دخل معه في فائته دا مساله ده لم تجوز صلاته خلفه برحال اوله مسله کې كاخري سلام نمخ کې وسملګری شو مسافر مقیم امام پسې ام څلور رکعات وکړي او دا دویمه مسلک اله د رباعي وي رباعي منځوي نو قضا د مسافر د قضا د مقیم پورې صحیح نه ده او کشری ثلاثي یا ثنائي منځوي نو په دغه صورت کې به صحیح ده اقتدا د مسافر د قضا مقیم قضا پورې او کفایتن فی حق الامام امام نماز قضا شوی دی او مقتدی چې دی کنه دا به له مسله د موای کده کی قصه ورانیږي وان صلى المسافر بالمقيمين مسافر چې مقیم ته منځ کوي صلی رکعتین وسلم مسله دا د مولوی مقتدی د لپاره اقتدا نه تم ضروری دی او د امام د حال علم هم ورته ضروری دی چې امام مقیم دی او که مسافر دی نو که اول نو ته پته ولګېدل چې امام به مسافر دی خو ټیک ده مینس کې ته پته ولګېدل هم ټیک ده او که اخر کې ته پته ولګېدل مسافر سلام واړو دای ویل چلګه خپل منځ پوره کوي زه مسافر امام کافی ده بهرحال دا ضروری ده چې علم مقتدی ته د امام د حالت علم بیا کار وخت ته پته ولګي او که بالکل اخر پورې پته ونه لګېدل به اقتدا ټیک نه ده مونږ نه کیږي ثم اتم المقيمون صلاتهم ويستحب له اذا سلم ان يقول لهم اتموا صلاتكم فان قوم سفر تاسو په شولې به چکل امام سلام واړی مسافر مقیم خپل رکعتونه پوره کوي مشهور ادا د مدرک پشان بې اندازې سره ولاړی قرات بنه کوي خو سیدار قرات د کوي خبره به کې نشته لکه دا نور به وي ان شاء الله